روایتو کې رسی نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت کې یو ورځ د قیامت 50,000 کاله ده 50,000 کاله په دې دوران کې میاش به بالکل دغه مر دا په انسانانو باندې میل 2 میله دا برابر دی او دغه خلک ډېر زیات په تکلیف کې وي هر یو سړی به आवाज کوي نفسي 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 ما سره به څه کېږي ما سره به څه کېږي هر امت به خپل نبي ته درخواست وکړي چې الله په دربار کې سوال وکړي سوال او جواب همدارنګه حساب او کتاب شروع شي میدان محشر ولګي نو هغوی به وایي چې موږ نه شو کولی داسې اخر داسې د خلک به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي علیه السلام فرمایي زه به د خلکو درخواست قبول کړم او نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالی مقام محمود ورکړی ده او د دې تفصیل او د دې د پوهې دپاره مثال علماو داسې ذکر کړی ده چې کله جلسه وي په جلسه کې ټول خلک لاندې ناست وي یو سټیج لګېدلی وي او په سټیج کې هم بیا مختلف قسمه ځایونه وي نو چې کوم اوچت ځای وي هغه اوچت ځای دا مقام محمود ده په دې ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مقام دغه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تا به ودرې په مقام محمود کې زه به دې ځای کې الله ته په سجدې باندې پرېوځم او زه به د الله تبارک وتعالی هغه تعریف او حمد بیان کم چې اوس ما ته هغه نه رسي هغه ځای کې به الله تبارک وتعالی د ما ته وښیي هفته 2 هفتې وي داسې په سجدې باندې پروت یم دې نه بعد الله تبارک وتعالی وفرمایي ارفع راسك سر پورته کړه حبیبا اشفع تشفع سفارش کوه دا سفارش کوي دی شي دې ودې چې خدایا خلق په تکلیف کې دې حساب کتاب شروع شي دې د شفاعت کبرا یې لګي الوی شفاعت دا امام الانبیاء تاسین د بل نبی دغه مدرسه حساب کتاب څخه لګيږي د دغه امت فضیلت او غرواله او غرا فکر دا وساول حساب کتاب ته چاوي د آدم علی السلام وي نه اول حساب کتاب دا به دغه امت کې پولیس رات باندې به اول دغه امت سي جنت ته اول دغه امت بیا داخليږي دومره غوړه الله دې امت ته ورکړی دا او بیا غینه بعد آدم علی السلام نوح علی السلام دې طریقې سره ټول انبیاء کوم امتونه دي نمبر په نمبر دا وایي حساب او غینه بعد دې طریقې سره بیا جنت ته خلک داخلي اول قدم جنت ته داخلي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داخلي بیا ورسې ابو بکر صدیق سے بیا عمر فاروق سے بیا عثمان غنی سے بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم بیا دوی داخلي دینه بعد بیا د نبی علیہ السلام کوم امت ته امت به جنت الله د مو تاسو ټول ته خپل فضل باندې جنت نصیب